چې یو سړی و خرې ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته، نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته، نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي، نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچول. چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خره په غاړه کې اچولې ده، دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خره والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په څو یې ورکې؟ وی خو چې څه دې راکړه. هغه ورته یو 10 روپۍ رایستي دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی، او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه، او اوس په یو منډه روان دی، چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده، او خر والا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت، لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سیپای کې یوه خیچي. اوس کال پس سیپای کې یوه د دې څه مطلب دی، دا معنا ده په دې سمندر کې سیپای داسې یو شی دی داسې بند دی چې اسمان کې ګړګړ وشي، نو دا سیپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي، نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي، که یو ساس کې باندې دا سیپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه، نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ، او کدی سیپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم، نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي، خو د دواړو قیمت د هغه یو عمره نه وي بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصا پر نشد، کاسه چشم حریصا پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. وی د انسان دا سترګې دي دام د هرس نه ډکي، خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی، چې نور راشي ورپسې نور وی. تا صدف قانع نشد پر در نشد، لکه هغه سیپای چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري
نو قیمت کم شي. زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده، خو هغه ملغلره پکار ده چې کوم کال پس په سپای کې یووزي. دې جوهري وی چې ما سره شته، منډه کړې ده او بکس راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پرته وه، ماته وه. دی جوهري ورته وی چې بیړه دې تباش. د خره په غاړه کې خرواله اچولې وي نو نه ماتې دی، او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو. ملغلره ورته وی چې زما بیړه مه تباه کوه، جوهري بیړه ستا تباه شه. خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده، کني زه به خره ته غاړه کې نه اچولې. نو اوس ما ته ولې شوې؟ ما ته ځکه شوم چې ړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپه. که خرواله زه د خره غاړه کې هم، خو هغه ته زما قیمت نه معلوم، تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست. او د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي، خو هغې ته قیمت نه دی معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم، نه ورته قیمت معلوم دی د قرآن، نه ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو بدبخت قومه څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی، د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی، او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. ملک د ملک به ورځ نه ګورئ، ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده، ملک د ملک به ورځ نه ګورئ. دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي، دا خلق به څنګه خو؟ قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی، دوړې پې پرتې وي، ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وی که نه وی قرآن خو به وشلی لږ که نه. دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې، کیږي به څه؟ اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وایي، نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وها. په نظام اسلام اول ځان پوه کا، بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي، ها کولو والا ډیر دي، لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرېښو صحابو ته چې زه درنه لاړم او دا امانت دی، که دا امانت هم خیانت کو خو غرق یی، او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بم بالائی. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے، اہل مکہ و اہل مدینہ کے.
ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قرآن هیر شو، په چای درنه قرآن هیر شو، د یو چرک پاډوکي درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اٹل قانون دے، اٹل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام کی، داخل شئی په ټول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداری د شیطان د لارو مکوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخوشو کنه سخوشو کنه سخوشو سوشو راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کم ملکی چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې، نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډمه د هغې ته ملک ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملک. نو ملک ترنم زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. دا ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی، نو کله به وي چې یو شړپ شي داسې. ملک ترنم بل به څوک څه ګرموي؟ تاسو څه حال جوړ کړی دی په کورونو کې؟ د ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي، هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بگیا وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم، کہ با من ہر چی کرداش نہ کرد. دا قوم سال دے، دا حکمران طبقے سال دے، کیگی بس بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چی مولانا تپوس کوئی چی جی کا ووٹ ورکو کا ورنکو. زد سے خبر ہے ما تو سپتا ہے ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. تا ترسا نہیں پوئی سر دی دا چرگانو چاٹوشا تو ترسا پوری پتہ نہ لگی دلی جستے دا مولا دو پیازا زیزان نجو ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. وہ رہے تپوس رانا چاہو کو دا دیر فڑاگا خونا پدی سوک پہ ماتو. دا سے بے ضمیر قوم مولا نے، زددا سے بے سڑی توبہ قوم مولا نے. دے اسلام سره څه کار دی؟ دې خبرو اسلام سره څه کار دی؟ تاسو د کومه داسې په اسلام مړه مړه یې چاله په دا یو ټکي کې چرته ګناهګار نشي. خپل کار کوئ، کار. سارا راسي مانا څوک است په کار کوي درته مانا تاسو کوم قوم چې تر اوسه نه پوي دې نه پس به څه پوي. وای مار چې سوري لره ورشي هغه هم سم شي، ته د ګور غاړې لراغله سم نشي، سم نه. نظام اسلام وای څه نظام اسلام مانا څه ده؟ نظام اسلام دیتا ہوئی
اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پریوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یې تاسو سکار دی امیر به زمونږ د مدینه د خلق جګړه وا بیا یې من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی وي او د خلق وي او یو به د مدینه د خلق وي ابو بکر صدیق پاسه دو یو کېده یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صادرونه پوگا چولی بازار تروان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادر خرڅو ما چې بال بچ لپه سوړه والا هغه ورته ته امیر شو د تمام عربو اوس صادر څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ لا روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه ته وایي بیا ورته خزه وایي چې انار ته میړه کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخوره او دا اوړه بچ که دا به خرڅ کړم تاله به پې انار راوړه اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو لا څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه رالیږئ معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټه هم ګزاره کولی شي نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی دی په هغې لیکلی شوې وه دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه
یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې دې قسمی که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه، نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم، چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي، نو زه ورته نه لاس کوم. نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي، جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے، واہ واہ نظام مصطفیٰ، واہ واہ نظام، اور سره دبلې غږی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هغه دبلو سره اغسته کیږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري. نن په ملک کې وګوره یو غزل، یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي، ور سره دبلې غږي. څه انجام به د دې قوم وګوره. که تاسو یې پلان عربو کې کېږي او پلاني کې کېږي، عربو کې کېږي، عرب د ځان له غرق دي ټول. 10 لکه یهود دي او ټول عرب یې په مخ کړي دي، بیړه یې ولا تباه. په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی، او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وښایه چې 20 کاله وشو قبله اول بیت المقدس د یهودو په قبضه کې ده، تر اوسه یې نه ده خلاصه کړې. د هغې پیسې خو ټولې تاو ما وخوړې. دلته راشي دا ټپوسان او مارغان راټولوي په 3 او 4 لکه روپۍ یو مارغان. دلته تفریګاونه جوړ کړي، مونږ ورته تالاونه جوړ کړي چې راځه هلته به بربنډ لامبئ، هر شی پکې ملایي. عربو خبرې مه کوه، مسلمان خبره کوه چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت. عزیزان، سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو، اوس زکات نه ورکوو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ورسره وکړي، جهاد وکړي، ووهیو سرونه ته قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی، لږ نرمي کوه، پیغمبر خو به نرمي کوله. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کوله نو هلته قرآن نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر او یا به اسلام. دیتا وی نظام مصطفیٰ، دیتا وی نظام اسلام. 102 سال دا ابو بکر حکومتو، 102 سال. عزیزانو چې څه وخت کې مړ کېده، 15 سیزونه وو د بیت المال ورسره، بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی و. بس یو اوښه وه چې میلمله به د دې پی راوباسي، یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري، 2 جوړې جامې وې، یو د اوړي او یو د ژمي.
یو لوی صادرو د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به د کفن وي. زما عزیزانو چې مړ کېده لوڼې ورته ناسته وه. بی بی عائشہ او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابوبکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 څیزونه دي زما په کور کې. دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام. دا دې ته وایي نظام اسلام. د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شي. چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی کمیس ته ټاکی ګڼي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړه چې این خلیفۃ الاسلام د اسلام امیر چرته دی؟ خلق ورته دي نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي. چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکته، خو چې ویې کته نو هغه باندې لړزه ولګېده، پا سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف، راشه یریږه مه. ولې؟ ورته زه سفیر یم صاحب، دا کاغذات مې راوړي دي، خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرېږدي. ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست، خالي په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکوي، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو یې په لار کې کېنولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه بدر به شو به شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی، کولالو لوښي خرڅ کړي و، لخته ورسره وه. چې راغی د اجړا ورته وایي چې کولال کاکا وی ودرېږه. وی ولې؟ وی مونږ غلی یو لار شو کوو. هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی، بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه، چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو جړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ. هغې وی څه دې وکړی؟ ویل ویې پېژندو، مونږ یې پېژندلي یو.
تاسو پوه شئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمره دې خوا راشه عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورته را نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو دې ګریوان نه یې ونیو منبر نه یې لاندې راکوز کړو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نه شې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم تې کمیس جوړ کړی او تا هم تې جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه یې ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به وایې چې او بابو صاحب دې خوا راشه ابو دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې اچولي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاگل بچی بابو صاحب لږ بار راشه او به وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته ویل عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره هر چا دپاره دی وی زما دا غېږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی ځه بیبي په مخه دی ښه کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره یې ډغرې ورکړې او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې وویلې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای دپاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې 100مه دوره یې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی په دې مخې ورته لاس ووال ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پہ داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دې ته وایي نظام اسلام دې ته نه وایي نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نه شو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنګسار نشي
ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی، ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی، یو شرابي په درو نه والی شو، دې ته وایي نظام اسلام. چغې دي صاحب، یو بد حال جوړ، نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو وړه د خولې نه بوټ و، زړه او کلیجیانې خلکو الټي کړې چې دا نظام اسلام دی څه شی، دا نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی النورین خلیفه شو. عثمان خلیفه شو، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته ووی چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه کوم، زما ځان دې لار شي خو د دوی ځان دې بچ شي. کور کې ناست او وروستو نه پې حمله وشوه، قرآن یې لسته او وروستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله، دا آیات یې وی او د سر مازغې په قرآن ور پرېوت. زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سړی والا راغی، پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار، وی کېنه بچیا کېنه که نن چې دا په ملک صاحب دا غوټ غوټ ساربه ساربه چغې وایي نظام اسلام نظام اسلام. یو وزیر دی زما غوندې تی 15 جوړېږي، نو هغه هم وایي چې نظام اسلام. نو ما ورکړه چې زه درشم هلته درته کښېنم چې یاره داسې چل دی چې یو 2000 روپۍ مې په کار دي، تاسو خو لږ تجربه وکړئ. دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه، والسلام.